بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. داستان د مینې، داستان د محبت، داستان د احساس او داستان د انساني خدمت. قصه صدارنګ ده چې بل ورځ د دیر اړې په یو هوټل کې یو بزرګ شهري د وفات کېدو اطلاع رااله او د هغې اطلاع سره سم د الخدمت فاونډیشن ملګري هغې ته ورسېدل. پته دا ولګېده چې دغه بزرګ شهري د لاهور سره تعلق ساتي. نو الخدمت فاونډیشن د هغې د تابوت او د ګاډي بندوبست وکړو او هغې د خپل شناختي کارت په پته باندې لاهور ته روان کو. چې کله لاهور ته ورسېدل نو د هغې په رشته دارانو کې لرې رشته دارانو چې د هغې سره رابطه وشوله، د دغه رشته دارانو د طرفه د دغه بزرګ د کفن دفن کولو نه معذرت وکړو په دې وجه چې د هغې دغه کار سر ته نشو رسولی. په سخته ګرمۍ کې د 2-3 ورځو تیرولو نه وروستو د الخدمت فاونډیشن ملګرو دا فیصله وکړله چې دا لاش واپس دیر ته ویسو. لہذا دغه لاش واپس دیر ته راوړی شو او دیر ته د راوړو نه بعد پرون 9 بجې په دیر سټیډیم کې د دغه بزرګ شهري جنازه وه او د هغې نه وروستو د صاحبزاده په سیوله په دور نظامت کې د مخبرې دپاره په سیرۍ کلشو کې اخیستې شوې ځمکه کې د هغې دفن شو. د دې ټولې قصې نه مې مطلب دا و چې الخدمت فاونډیشن زمونږ په سختو کې یو امید دی او زمونږ سترګې په هره سخته کې که سیلاب دی، که زلزله ده، که بل څه آفت دی، په دغه ټولو کې زمونږ سترګې صرف د الخدمت فاونډیشن طرف ته دي او دغه الخدمت فاونډیشن زمونږ دپاره دا یو احساس دی چې یاره زمونږ څوک خپل شته دی چې دغه کارونه به موږ نه کوي. نو تاسو ټولو نه دغه امید لرم او هیله لرم چې تاسو به د الخدمت فاونډیشن په شا ودرېږئ، د دې سره به اوږه په اوږه روان یئ او د دې مرسته به کوئ چې دا دغه شانتې د انسانیت خدمت جاري ساتي او د هغوی مرسته کوي.